کله تاسو کور ته داخليږئ نو تاسو څلور کارونه شروع کړئ. چې کوم بنده د څلور کارونه کوي کور ته داخلېدو په وخت کې فرمایي چې الله پاک به د انسان ډیر زیات مالدار کړي. ستاسو څومره پکار د مال او دولت، ستاسو څومره رزق پکار دی، ستاسو څومره پیسې پکار دي، دغه رنګه ستاسو څومره حاجات دي، ان شاء الله العزیز د دې عمل په برکت باندې الله پاک تاسو ټول لا مال او دولت د ډیر زیات به انتها درکړي. رجا سب لا مشکلات وي، څومره مشکلات وي او دا وظیفه وکړي چې کله داخليږي کور ته ان شاء الله العزیز الله پاک بولا ټولې مسلې حل کړي او الله پاک به مالدار کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریفونه هغه ذات لره دي چې د ځمکې او اسمانونه دا واړه جهان پیدا کړی دی. د عبادت لایق صرف یو الله دی. دا ټول مخلوقات د یو الله ته محتاج دي او دغه الله خالق مالک رازق دی. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې. زه گواهی کوم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول بنده دی او آخري پیغمبر دی. یاد ساتئ محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه را دا ډیره زیاته شارټ وظیفه را چې کله موږ کور ته ور داخل شو دروازې باندې او دا څلور کارونه کوو نو کمرې ته ولا داخل شوی نه وي چې الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا به پوره کړي. څونه پیسې تاسو غواړئ دونه الله پاک تاسو ټول د محترمو دا درکړي. وظیفه ډیره زیاته زبردست را ډیره زیاته اسانه ده او دغه رنګه څومره بزرګان دین دي هغه په دې وظیفه باندې ډیره زیاته تجربه کړې دي. هر چا محترمو دا وظیفه ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترینه هودلې ده. یاد ساتئ چې د عمل نمک زو چې کوم خصوصیات دي څوک دا وظیفه کوي الله پاک بوله حاجتونه دا پوره کوي. څوک دا وظیفه کوي الله پاک بوله رزق ورکوي بے انتها. څوک دا وظیفه کوي چې څونه مشکلات دي څومره الله پاک به ټول مشکلات دوی له حل کوي. یاد ساتئ چې انسان په دنیا کې ژوند تیرې کړ د حاجات وي د مشکلات دي کې پیسې پکار وي دغه رنګه ټیسټ وي یا انټرویو وي چې څومره سوي او د انسان باقي پیدا وي د چې کله کور د داخلي کې دغه څلور کار د کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به لازمن د انسان مرسته او امداد کوي. وظیفه محترم زمونږ داسې ده چې کله موږ کور ته ورځو نو موږ له پکار دی چې موږ لومبیا سلام اچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یاد ساتئ چې کله کور کې څوک وي نو بیا هم سلام اچول پکار دی او چې کله کور کې څوک نه وي بیا هم سلام اچول پکار دی. فرمایي چې د هغې جواب دا فرشتې انسان ته ورکوي. یاد ساتئ چې په سلام کې ډیر زیات برکات دی او دغه رنګې ډیر زیات پریشانیو سره ختمېږي حاجاتو سره دا پوره کېږي. فرمایي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې ابشو السلام تاسو سلام عام کوي. چې څومره موږ ډیر سلام اچو چې کور ته ورځو خپل ښځه باندې سلام دغه رنګې په کور والا باندې سلام اچول دا ډیر زیات بهتر وي سړی او سمالدار کېږي. دیم خبر دا چې کله موږ داخل شو کور ته د سلام نه بعد به موږ درود پاک یو پیری وایو. کوم چې درود ابراهیمي دی دا به یو پیری وایو. بیا به هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم دا به درې پیری وایو. بیا به هغې نه بعد سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا به درې پیری وایو. یاد ساتئ چې د یو څو ورځې په عمل سره به الله پاک زموږ ستاسو حالات به ډیر زیات برابر کړي او زموږ حالات به الله پاک ډیر زیات بهتر وکړي. نو کوشش محترم وکړئ چې د مسلمان حیثیت دا دی چې کم څیز ځان لپاره خوښوئ هغه بل مسلمان لپاره هم خوښ کړي. دا وظیفه که به تاسو باندې خلک لیدلی وي نو خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. کېدای شي په دې سنت طریقه باندې په دې سنت عمل باندې هغوی هم راشي او په دې کار هر کې موږ سره شریک شي هغوی هم د عمل کې زما استاد وجې
الله پاک به ما ته د دې ډیر زیات ثواب راکړي